السلام علیکم خپل ټولو درنو کتونکو اوریدونکو ته سپیشل خپل ټولو کرموالو ورونو ته د زړه د کومې نه سلام. السلام علیکم ملګرو. لکه څنګه تاسو ته معلومه ده چې موږ همیشه دپاره یو دا کمای دی یو دا مو عادت دی چې کله د انسان یو خپله ذمهداري وي او هغه ذمهداري کې ناکام رشي او هغه ذمهداري کې هغه پوتې رشي، بالخصوص موږ کوم سرکاري خلک دي نو هغه بیا همیشه دپاره د خپلې ذمهداري کوم کمای وي یا کوم غفلت هغه همیشه دپاره په بل چا باندې چوي. سره وخت مخکې ما یو پوسټ کړی سره مو په علاقې کې منشا ډېر زیات شوي دي او دغه منشاتو غټه وجه مو پولیس دی او بالخصوص مو ډي پي او صاحب کوم شفیع الله جان صاحب د هغه ذمهوار دی او په پوسټ کې مو لیکلي او د دې مشکورې ادا کړي وو. دې خبرې ځین د مو خلک ګاو دي، دې خبرې د مو علاقه ګاو دي، دې خبرې د مو د علاقې هغه میاندې چې د هغه بچي نن په پوډرو کې ژوند کوي، په چلو په ګاندا ماحول کې ژوند کوي. هغه پلاران ګاو دي چې د هغو بچي چې هغه ټول عمر سرمایه سره د خپل بچي دپاره دې دپاره لګول چې زره کټه شي مو بچی د مو سهاره جوړه شي. هغه یې د ګاو دي د مو د علاقې میاندې ګاو دي چې د هغو بچي نن په ګلي ګلي کې په پوډرو په سرعت کې د نشو په سرعت کې د منشیاتو کولو په سرعت کې ګرځي. خو که چیرې موږ صرف دومره خبره وکړو چې یاره د دې ذمهوار څوک دي، دې ذمهواره رسي په چا باندې، دې شي د روغتون کولي والا څوک دي، د دې ډیلران څوک دي، د دې خرڅونې والا څوک دي، دې ګاټه چوته سي. نو چې کله دا رقم خبره به مو وکړو بیا مو ته د ډي پي او صاحب طرفه بیا دا رسي چې لیګل نوټس دمکي رسي. د دې خبرې دمکي رسي چې یاره وروره دا ته ما کوه، دې خبرې دمکي رسي چې ته یې مو بدنامي وکړه، دې خبرې چې زه یوه خانما لرم خاجما لرم ته داسې حوالې سره مو حوالې سره پوسټونه کوي داسې د مو د خاندان نامې ته نقصان رسېږي. نه زه ډي پي او صاحب ته دا یم چې ته په خپل نامې نه دومره خفه کېږي، ته د خپل خاندان په نامې باندې دومره خفه کېږي. تا خاندان مو دپاره عزت دی، تا عزت هم مو دپاره قابل قدر دی، خو نه ته مو ته دا وایه چې د دومره کورونه بې ساتره شول چې د کوم خلک په ډر یو چارڅه کې د دو خاندانونو څومره بېقدري کېږي، دغو خلکو ته چې په مارکیټ کې په بازار کې کوم اساني سره په ډر یو آیس میلاویږي، دغه خاندانونه چې د دوو مطلب د ژاړو کې کومه اضافه کېږي. نن هم ورته دوو درو خاندانونو ټلیفونونه کړي دي چې هغو پسې زه پېښور نه ګاډی استوم چې هغه به زه هغه نه بل کور ته کاس وخته دی هغو هغه کاس نیولی دی، اوس هغه زه علاج ته ورولم. د دغو کالو والا یا د دغه سړي د نامې د جامې د دغه خاندان د عزت دې ذمهوار څوک دی؟ دا به دا ذمهواره چونه غواړي؟ تاریخ ګواه دی چې په کورمې کې اوسه پرې هم د منشاتو کاروبار دومره په تیزي سره نه شوی دی او نه چا کړی دی لکه په دې دور کې سپیشلی د ډي پي او شفیع الله جان صاحب په دور کې. خو دا مو ته بیا صرف دا خبره کوي چې تو ته مو سیکورټي ګارډ در کړی دی، وروره سیکورټي ګارډ خو ته مو ته نه دی راکړی. دا 17 کسان د کورمې دي چې هغه کې مشران هم دي، ډېر تکړه خلک هم دي چې هغو ته حکومت سره د ادارو سره د ټولو په مطابقه طور باندې ورکړي دي. نو چې ورکړي د هغه به څه ریزن څه واجئ او که ته اوس مو ته صرف دا سره تو ته مو سیکورټي درکړې نه تو سیکورټي ته مو ته دې دپاره نه درکړي چې کوم ځای کې به د پولیس غلطي یا مو پولیس ته غلطي نه ښیو، چې کوم ځای کې خلک آیس خرڅوي هغو پسې به خبرې نه کوو، کوم ځای کې چې خلک په ډر خرڅوي هغو پسې به خبرې نه کوو، مو معاشره کاور خلیا خبرې به نه کوو. هر یوه هغه خبره چې هغه افسر ته باده لګېږي، هر یوه هغه خبره چې هغه ډي پي او ته باده لګېږي هغه به نه کوو. نو ته خو ما ته سیکورټي دې دپاره نه دی راکړي. که ته دا محسوسوي چې ما ته خطره نشته دی په موجوده دور کې، که ته دا محسوسوي سره بالکل تا ته هېڅ مشکل نشته، نو وروره چې 18 کسان نور دي هغو ته بیا به انشاءالله څه مشکل نه وي، هغو نه سیکورټي واخله مو والا بېګانه یې بوځه. او که ته مو ته صرف دې دپاره دمکي په بیس باندې وي نو وروره اول خو زه ډي پي او صاحب ته سپیشل یم چې ته مونه ګارډ هم خیستلی شي، ته مو جیل ته هم به تللی شي، ته لیګل نوټس هم کولی شي، ته مو ته ویل چې هرجانه ته بالکل هرجانه هم کولی شي، ته هر یوه هر با استعمالولی شي. خو یوه خبره دی د خپلې د علاقې خلکو د منشیاتو خلافو د پوډرو خلافو د آیسو خلافو چې څومره هم زور مې رسیږي او څومره هم چې خپل اواز چاته رسولی شم په هر یو سرعت باندې د سوشل میډیا په سرعت باندې هم چې چېرته په عوام په کمیونټي کې ودرېدنې په سرعت کې هم په دفترو کې هم چې کوم ځای کې په اسلام آباد په لیول هم د پېښور په لیول هم او د کورمې په لیول هم چې کوم ځای کې هم
مو ته ممکنه زه به دا خبره کوم چې لکه د ډرګو د منشیاتو کار کوم په کورمې کې روان دي په تاریخ کې اوسه پرې نه دي شوی که دې خبرې باندې د ډي پي او صاحب نظر نه لګي هغه د چشمو بندوبست وکړي یا کنې راشي په سادې په ګالو کې د وګرځي د پړچینور په بازار کې د وګرځي په کلي کور کې بګه نه ونه سر په پړچینور پې ته مو ته وخت چې څومره بورډران ته په موجوده په دور کې مترپیخ شولو تو ته دې احساس نشه تو ته دې دوی عزت دو د خاندانونو فکر نشه سره د خپل نامې فکر ده وسیره کې یو تک قدرمانه یک یو تو نه ما ډېر د قادر قابل دي کنه دغه خلک هم د قادر وړ دي د څو ورځې مخکې چې تو ونیولو ته د پولیس خپل اهلي کار نه چې تو هغه سره 4 ماخ ونیولو ګوړو موړ کې تو اوس پرې هغه ریپورټ کړي سره د مو پولیس ولا دا خلک دي شي کینولي تا په سوشل میډیا باندې ورکه کنه چې څومره سرکاري خلک تو دي کینولي دي په ټونونو شای ونیولې شي خداغه ډیلر ته نشي رسیدلی په ټونونو شاولې سګي دا پته نه چې دا وسولو دا وکی مغه شاده په دې باندې ته یو ته محرر مویدانه یو چې راکې دا شي صحیح هم کېدل شي ډیلر ته نشو رسیدلی شای ورځ په ورځ زیاتیږي داسې لکه باندې مو څه داسې په چک پوسټونو باندې څه چې ورځ په ورځ منشیات زیاتیږي تو په چک پوسټ باندې چې سیمټ تیریږي باندې ساریا تیریږي باندې بجری تیریږي باندې چې چوپري چک پوسټ والا ترپی نه مله په دې باندې ټوله دا وخت دنیا نه لګاوه تو په چک پوسټ باندې څه کیږي تو په تانه کې څه کیږي تو په تحصیل کې څه کیږي هغه ته تو سترګې وړاندې دي پټان عبدالخالق یو کې پوسټ وکي هغه نه بیا ته دومره دنیا خبره ډي پي او صاحب لیګل چې کوم ته نوټس کړی دي سراسر پټان عبدالخالق جیل ته د صدار شي خدای خپل کورمیوالو دوپاره د خپل د علاقې ځوانانو دوپاره نه منشیات مانو نه رني چوک مانای شي او د دې خلاف ته څومره هم مونه کېدای شي خپل چې د جهل بساتم خدای دې وکړي کې د مو ځان تاک ایمو د قرباني هر رقم پیښه شو هر رقم قرباني ان شاء الله سره په دې خبره کې به د کورمې چې څومره هم ځوانونه د کورمې د ټولې کورمې څومره هم ځوانان دي څومره هم علما کرام دي څومره هم مشران دي دا ټول به ان شاء الله په دې خبره کې مو یک کیوا خبره دی یوم اتفاق دی یوم مزال دی یوم غام دی یوم خدی دی و دا آیس دا په ډر د مو ټولو دوپاره نقصاندeh دی نقصاندeh بوي او د دې خلاف څومره هم مزاحمت کول شي ان شاء الله عمر بکوم ډیره مننه